آیت نمبر 14 صفحہ 498 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنني الله فرمائے کہ بے شک انا اللہ اللائمہ لا الہ نشتد بل سک معبود الا انا غیر دمانا فاعبدنی بس سما عبادت کوا واقم الصلاة او قائم قرآ مفترا لذکری دما دیات دفارا ان الساعة بشکا قیامت آتیتن راتن کے لے اکاد مفتیحا زغوارم چاغا پٹ پساتم اتجزا کہ بدور پریشی کل نفس ہر یو انسان تا بما تسعى داغاد کوشش فلا یسدنکا بس مرد نکوی کانرا عنها قیامت دیادنا من لا يؤمن بها سوچی مان نروڑی باغی باندے واتبع هواه او روان وی کل خواہشات بسی فتردا بس حلاک بشید بسم اللہ الرحمن الرحیم مخکنی آیاتون مبارکاو کی موسیٰ علیہ السلام ذکر اغرالو موسیٰ علیہ السلام اغا وہی دور تا ورسیدو جدیتا اللہ تعالی وادی قواوی لدا او بالوادی المقدس یو پاک میدان او پاک مقامی ورطویلے دے علتا اللہ تعالی دا موسیٰ علیہ السلام سرا وواسطہ دا فرشتی سرا خبری کئی او ورته یو څو احکامات هم ذکر کړي اول ورته دا وایي انني انا الله موسی علیہ السلام تاسو کو چې دا आवाज چې راځي دا د چا आवाज دی الله تبارک وتعالى جواب ورکړي چې انني انا الله دا زه الله یم یعنی تاسو سره الله تعالی لګیا دی او خبرې کوي او ته د الله تعالی سره خبرې کې دې وجنا موسی علیہ السلام ته کلیم الله ویل کی الله سره د خبرې کړې یا ورته الله تعالی وای لا اله الا انا دا د توحید مسله ده د عقیده مسله چې لایق د عبادت نشتا مگر زیما یعنی خپل عقیده هغه برابر کا د موسی علیہ السلام عقیده خو مخکې نن برابر و هم د دې عقیدې د حفاظت لپاره موسی علیہ السلام تکلیف برداشت او خپل ملک پرې خودو د فرعون هغه ظالمانه حکومت نه سفر او د شعیب علیہ السلام ملک تلاړو الته کې د هغه سره لس کاله تیر کا خدای دې لپاره ورته الله تعالی ذکر کوي چې د عقیده برابر کوي خپل قوم ته به د عقیده وسته ولو متا ولو ما تحت خلق تبا دا عقیده خیچ لا الہ الا انا عبادت پنه کوي مگر صرف د یو الله عبادت کوي او بیا وت الله تعالی وی فاعبدنی سما عبادت کوي واقم الصلاه لذکری او مسقائم کا لذکری پدې کې زما ذکر مسکد الله تعالی یاد عبادت ذکر ورته الله تعالی او باغې کې ورته خاص بیا د مو ذکر خاص عبادت خروجم دا
عبادت خو زکات هم دی، عبادت خو حج هم دی، عبادت خو نور هم شته، ولیکن الله تعالی ورته ذکر کوي واقم الصلاة للذکر، د مونځ کوه ځکه دې کې زما یاد دی. مونځ د اول نه تر اخره پورې د الله تبارک وتعالی یاد دی. سبحانک اللهم نه انسان شروع شي اخره پورې دا د الله تعالی یاد دی. خو اهمه خبره په دې کې دا ده چې الله وایي عبادت کوه او په عبادت کې بیا مونځ کوه. دې خاص ذکر د مونځ ډېر زیات اهتمام دی. د زیات اهتمام د وجه نه هغه مونځ ته اشاره وشوه. نن زمونږ په ژوند کې د مونځ پابندي او د مونځ اهتمام نشته. ډېر خلک ډېر نیک کارونه کوي لیکن د مونځ پابندي هغه نه کوي او د مونځ اهتمام نه کوي. بلکې ډېر خلک اوس صرف دا وایي چې یاره په مونځونو نه کېږي، په مونځونو نه ده وایي او نیت صفا پکار دی او چې کوم دی نو چې د انسان زړه وایي صفا وي، معاملات یې صفا وي، بس مونځ دې نه کوي. دا غلطې خبرې دي. په قیامت کې بعد ټولو نه اول د مونځ تپوس کوي. د انسان مونځ خراب دی او مونځ نه کوي د نور معاملات پر صفا شي. مونځ د الله سره معامله ده، د الله سره معامله خرابه ده، د دنیا د خلکو سره به څه معامله هغه برابر شي. مونځ ډېر اهم دی او مونځ کې اهتمام بیا پکار دی. الله تعالی داسې نه وایي چې ته مونځ ادا کا ات الصلاة، داسې نه وایي چې مونځ ادا کا، نه څه وایي اقم الصلاة. د مونځ پابندي شروع، د مونځ پابندي علماء کرام فرمایي چې د مونځ پابندۍ کې د نوافل هم داخل. د فرایضو اهتمام به انسان اله صحیح طریقې سره کوي چې د نفل خیال ساتي، د نفل مونځونو خیال ساتي. زمونږ باقاعده دا ژوند هغه صرف په فرایضو باندې هغه جوړ نشي چې مونږ صرف فرایض کو بس په دې باندې انسان ځان صرف خلاص نه کړي، بلکې نوافلو ته لږ وخت ورکړي. نوافلو ته اشراق دا چې کوم دی نو باقاعده کوي، آسان مونځ دی. 2 رکعاته نفل اشراق دی که صلات حاجت ورسره کې وکړه که نه کې مه کوه. 2 رکعاته نفل اشراق بیا 11 بجې 12 بجو پورې چاش مونځ کېدی شي. 2 رکعاته 4 رکعاته 6 رکعاته 8 رکعاته 12 رکعاتو پورې انسان کولی شي. څومره د انسان وسي 2 رکعاته دی وکړي 4 رکعاته دی. اوابین ماښام مونځ کې ورپسې یو 6 رکعاته نفل اوابین وکړه. د دې څومره فضیلتونه دي. اشراق مونځ د 2 رکعاته وکړه نو حدیث مبارک کې راغلی دی الله تعالی باقاعده دې انسان ته د حج او د عمرې قبول شوي ثواب ورکوي. چاش مونځ دې وکړو د رزق مسله دې حل شوه او اوابین مونځ دې وکړو د 12 کالو د عبادت ثواب هغه میلاو شو. که بس منډه کوو جومات ته په منډه باندې کوو، جومات ته راځو اله چې اقامت شروع شي او زه دې که نه د امام نیم سلام در باسره یو نیمې لانې در باسره بس مونږه منډه کوو.